آمین. او الله جل جلاله دا کوم خدمت د قرآن عظیم الشان چې د ټولو مسلمانانو دا خدمت تر کړی دی ځکه چې قرآن کو جومات کې جوړ شي او کور کې جوړ شي او کار کې جوړ شي نو بس خلک یې جومات ته راوړي او بیا ورسره دا سمبالي تنظیم ني نو الله دا قرآن هغه خدمت چې عام ټول مسلمانانو تر کړی دی او منګل دي صاحب د هغې د ملګرو دا دماغه شي ده او استاد هغه کلام ته عزت ورکوي هغه چې دی نو سمبالوي او په عزت او په وقار سره محفوظ کوي نو الله د دې مال حال محفوظ کړي د دې ژوندګي د دې حفاظت وکړي د دې په مال حال کې برکت واچوي د دې په اولاد کې برکت واچوي آمین. دا څومره مسلمانان چې دلته کې راغلي دي خپل وختونو کې د قرآن په مینه محبت کې د قرآن خدمت کیږي د فن کیږي او نو الله جل جلاله د دې ټولو مسلمانانو دا راتل دا قدمونه په تل د نیکۍ کې واچي خیر او برکت ولا ورکړي د دې په مال حال کې برکت کې په روزګار کې برکت کې په اولاد کې برکت کې خصوصا مفتي صاحب چې د دې ډېر زیات مصروفیات دي د هغې باوجود او دې مجلس دې ټیم ورکړو دې راغل نو الله دې مولوي صاحب مفتي صاحب په علم کې په عمر کې په مال کې په اولاد کې خیر او برکت واچي دا بل مولوي صاحب دی قاري صاحب دي دا ټول څومره علما راغلي دي دې ټول الله خیر او برکت ورکړي زموږ خدای پاک راضي شي او الله د کوم وعظ مفتي صاحب کو په دې موږ ټول د عمل کول توفیق را نصیب کړي الله د قرآن د ذکر په قرآن باندې د عمل د قرآن د پوهې د قرآن د خدمت د قرآن د تبلیغ توفیق موږ را نصیب کړي الله د جمله امت مسلمه حفاظت وکړي د علماو طلبه او مساجد او مراکز او خلقاتونو الله حفاظت وکړي زموږ خدای پاک راضي شي ګناهونه معاف کړي او الله موږ ټول خپل کې مینه محبت اتفاق اتحاد ورونی شي وګرځي زموږ درونه بغض کینې حسد خدای پاک دا لري کړي او الله دا جمله فاتونه او پریشانونو خدای پاک نجات راکړي کمزوري خدای پاک ګناهونه باندې د قرآن د حاضره علم د عفو راکړي او په باقي پاتې ژوندګۍ کې تر مرګه پورې د ګناه نه حفاظت وکړي د خپلې کاملې بندګۍ توفیق را سره نصیب کړي الله ته رانه راضي شي زموږ د ملګري هغې څه مسلې دي دلته دا ملګري دي حاجي صاحب دي او دوی ته او خصوصا او څومره ملګري دي چې څه قسمه مشکلات پریشانۍ دي د کورونو دي د قرضونو دي د اولاد دي د رشتو دي د دشمنو دي او څه قسمه مشکلات پریشانۍ دي خدای پاک ته معلومې دي د دې قرآن د خاطره د هغې دا مشکلات پریشانۍ حل کړي زندګو کې برکت واچي دعا کوي چې الله څومره ملګري دي او دا ملګري دي له قرضونو نجات ورکړي موږ ټول د الله د قرضونو نجات راکړي موږ ټول په حال باندې رحم وکړي تر نه خدای پاک راضي شي اخر خاتمه بالایمان چې موږ ټول روزي پراخ کړي د روزي انسان مو ساتي د علماو طلبه او مساجد او مراکز او خانقاهونو حفاظت وکړي د ټول په حال باندې رحم وکړي اخر خاتمه بالایمان کې وصلی الله علیه وسلم